لا حول ولا قوة الا بالله یو عظیم کلمه ده د جنت دی خزانونه یو خزانه ده د دې سلور فائدې دي سلور فائدې او ډېر ناشنا فائدې دي زه خو وایم که چېرته د دې فائدې تاسو واورېدلې تاسو پې خبر شوي دا کلمه به تاسو کلم پرې نږدې همیشه به د دې ذکر کوي اوله فائده وایي څوک چې د دې ذکر کوي وی الله رب العزت په د نیک اعمالو توفیق ورکوي او بدو اعمالو نه به په امن کې ساتي بدو کارونو نه به په امن کې ساتي دویمه رسول الله فرمایي چې لا حول ولا قوة الا بالله په دې کې د 99 بیماریو علاج دی څو بیماریو 99 که هغه دنیوي وي او که اخروي وي وی ټولو نه ادنا بیماري هغه غم دی څوک د دې کلمې ذکر کوي الله رب العزت به ورته د غم نه نجات ورکي سکون به ورته حاصل شي نن هر څوک بې سکونه دی سکون په تلاش کې دی سکون ورته نه ملويږي نو تاسو د دې کلمې ذکر شروع کې ان شاء الله تاسو ته سکون حاصل شي د غم نه به نجات ملو شي دریم وی څوک د دې کلمې ذکر کوي وی الله رب العزت د فرشتو په مجلس کې فرمایي چې زما فلانکې بنده غا نیک شو صالح شو سرکشي پرېږدوله بدمشي پرېږدوله ما طرف رجوع وکړه څلورم وی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په سفر لاړو وی ملاقات حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره وشو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ای محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ووایه چې د جنت باغونه دي واسع کي ګلاو دي کی ګلونه دي پکې ولګوي یعنی د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر د ډیر ډیر کوي څومره عظیمه کلمه ده سلور فائدې عظیمي فائدې دي دومره ټیم پې نه لګېږي که ډېر ټیم پې لګېږي 10-15 منټ په ورځ کې لګېږي یو ټیم ورته مقرر کړه سهار یا ماښام سل ځلې وایه